شیرمان لا کلاسز دوستانو موږ بیا د خپل لیکچر آغاز کوو. نن چې زه دا کوم لیکچر تاسو ته درکوم دا د 302 په باره کې دی. په دې کې موږ دا ګورو چې جرم 302 څه دی، کوم چې یو ډېر مشهور سیکشن دی او موږ د دې په عدالتونو کې ډېر زیات کیسونه چلیږي او خلک د دې کیسونو ډېرې زیاتې حوالې ورکوي. نو زه په خپل لیکچر کې دا کوشش کوم چې تاسو ته په پښتو ژبه کې زه په اسانه سره دا ووایم چې یاره د 302 جرم څنګه یي او څرنګه دا جرم کیږي او څنګه بیا د هغې کیس چې په عدالت کې چلیږي هغه څنګه پروسس کیږي. دا 302 دا کوم سیکشن چې زموږ سره کوم یو دی، کوم ته چې موږ 302 وایو په عام الفاظو کې دا چې کوم قانون موږ ته دغه کوي هغې کې دا اویلیبل هغې ته موږ وایو پاکستان پینل کوډ، یعنی د پاکستان د سزاګانو هغه قانون چې په هغې کې سزاګانې ډیفاین کیږي، یو جرم ډیفاین کیږي او بیا د هغې دپاره سزا مقرر کیږي. د هغې چې کوم یو کتاب دی، یو ضابطه ده، یو قانون دی، هغې ته موږ پاکستان پینل کوډ وایو. او پاکستان پینل کوډ دا ډیفاین کوي په سیکشن 300 کې. نو دا خبره یاد ساتئ چې د دې سیکشن د 302 چې کوم دا زموږ هغه دی، دا سیکشن دی، د دې ډیفینیشن د دې چې کوم تعریف دی، د دې چې کوم وضاحت کیږي په سیکشن 300 کې دی. نو د دې نه مخکې چې زه په دې باندې تاسو ته ذکر وکړم چې 302 څه شی دی، زه به دا کوشش کوم په خپل لیکچر کې چې کومې هغه داسې سیکشنې دي چې هغه د دې دغه سره ریلیټډ دي او په هغې باندې چې موږ کله په هغې پوه شو نو موږ به د 302 په یو کیس باندې پوهېږو. نن زموږ دا کوم لیکچر چې دی په دې کې موږ د کومو خبرو احاطه کوو، د کومو سیکشن یې موږ ټچ کوو. نو ټولو نه مخکې په دې کې موږ د سیکشن 302 خبره چې څنګه وکړه سیکشن 302 وایو، خو د هغې سره سره موږ سیکشن 300 هم ذکر کوو، یعنی د سیکشن 300 د 302 ذکر به کوو او سره ورسره موږ به د سیکشن 304 دارنګې د سیکشن 306 او د هغې سره سره مخې ته بیا نورې سیکشنې دي چې دې سره ټچ دي. مثلا زموږ سره چې کوم زموږ قانوني شهادت آرډر دی 1984، د هغې 2 سیکشنې دي چې هغه هم ډېرې زیاتې امپورټنټ دي. زموږ سره سیکشن 3 نمبر دی او سیکشن نمبر 17 دی، یعنې 17 نمبر او 3 نمبر باندې چې کومې سیکشنې دي هغه هم ډېرې ضروري دي. نو زه په خپل لیکچر کې د هغې هم ذکر کوم. د دې سره سره داسې بیا نورې سیکشنې دي چې فرض کړه په هغې کې موږ بیا د 302 کیس خلاف اپیل کوو های کورټ ته. نو هغه سیکشن یې موږ ټچ کوو چې هغه زموږ سره سیکشن 410 دی او دارنګې زموږ سره سیکشن 417 دی او بیا زموږ سره ریویژن سیکشنې دي په زموږ چې کوم د سی آر پی سی چې زموږ کوم قانون دی، کوم پروسیجر چې موږ ته راکوي په هغې کې، نو زموږ سره سیکشن 435 دی او سیکشن 439 سیکشن دی. دې کې بیا دا څلور سیکشن دی چې ما تاسو ته آخري وویني، مطلب سیکشن 410 416 داسې 417 هم راځي دا، او سره د اخرني د ریویژن د 2 سیکشنې چې کوم 435 او 439 دی، دا زموږ د سی آر پی سی چې کوم زموږ پروسیجر دی، کریمینل پروسیجر کوډ، دا د هغې سره تعلق ساتي. نو په دې کې چې موږ نن د کومو قوانینو موږ احاطه کوو نو هغه زموږ سره 3 راځي. یو زموږ سره پاکستان پینل کوډ دی، د هغې چې کومې سیکشنې دي مثلا سیکشن 300 302 306 304 پکې هم دی، دا سیکشن یې موږ نن ټچ کوو په خپل لیکچر کې. او دارنګې زموږ د کوم چې زموږ یو پروسیجر دی چې په هغې باندې عدالتونه چلیږي، دا کوم پروسیجر چې هغه دی هغې ته وایي پاکستان چې کوم دا پروسیجر کوډ دی، یعنی کریمینل پروسیجر کوډ 1898، د هغې چې کومې سیکشنې دي هغه سیکشن 410 417 416 هم 410 او دارنګې 435 او 439 موږ سټډي کوو. او دارنګې د قانوني شهادت څنګه چې ما تاسو ته مخکې وو چې سیکشن 3 او سیکشن 17 نمبر د 2 سیکشنې به موږ په خپل لیکچر کې ټچ کوو. د دې نه مخکې چې تاسو ته د سیکشن 302 خبره وکړم او دا ووایم چې سیکشن 302 څه شی دی، دا خبره ډېره زیاته لازمي ده چې موږ دا وپېژنو چې یاره قتل څه شی دی. مطلب د دې نه مخکې چې موږ سیکشن 302 پیژنو نو د هغې نه مخکې موږ ضروري ده چې موږ دا وپېژنو چې یاره قتل څه شی دی، مطلب قتل څه ته وایي. ځکه چې کله سیکشن 302 سیکشن لګي نو دا قتل شوی هسې نه لګي. سیکشن 302 اله لګي، پولیس اله یو ایف آی آر د سیکشن 302 لاندې رجسټرډ کوي چې کله یو قتل شوی او پولیس بیا ایف آی آر درج کوي نو هغه سیکشن 302 لګي. نو قتل څه شی دی؟ قتل دا زه تاسو ته لږ وضاحت کوم. قتل موږ دې ته وایو چې کله یو سړی، یو کس یا ډېر کسان ارادتن عمدن او د یو مقصد د حاصلولو لپاره، ټیک ده، په اراده باندې هغه د چا قتل کوي، یو سړی مړ کوي، د هغه جان اخلي، د هغه مړ کوي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ
قتل وایو او د دې ډیفینیشن موږ ته په سیکشن 300 کې ملاویږي سیکشن 300 چې زموږ سره کوم د پاکستان پینل کوډ دغه دی سیکشن 300 هغه دا ډیفاین کوي او هغه دا وایي چې څوک who ever مطلب هر څوک چې هغه with the intention to kill someone is called قتل عمد مطلب په یو خاص اراده باندې هغه څوک مړ کوي نو هغه ته موږ قتل عمد وایو this is called intentional killing of a person یعنی مطلب په اراده باندې څوک مړ کوي نو هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ په خپل د قانون په جبه کې هغه ته موږ قتل وایو دا رنګه زموږ سره بیا چې کله قتل کیږي دا غي د پاره یو څه داسې خبرې دي چې هغه ډېر زیاتې لازمي دي تاسو ته هغه وضاحت کوم مطلب قتل چې کیږي دا غي د پاره یو څه خبرې دي هغه ډېر لازمي او چې کله یو وکیل د ملزم د پاره کیس کوي یا د مدعی د پاره کیس کوي نو دا 15 خبرې چې دا ډېر زیاتې امپورټنت دي ډېر زیاتې اهم دي مثلا یو وکیل هغه د ملزم د پاره یو کیس کنډکټ کوي مثال تاسو ظالم نو چې کله هغه په عدالت کې ولاړی هغه د دې 15 خبرو کوشش کوي او په خپل وکالت کې د دې خبرې باندې باغ زور ورکوي چې دا 15 خبرې هغه نیګیټ کړي او چې کله دا 15 خبرې هغه نیګیټ کړي ټولې یا په دې کې لګي دا غي فائدہ به ملزم ته ځي او دا غي په جواب کې به ملزم یا د کیس نه بری کیږي یا به د ملزم چې کوم سزا دا غي کوانټم دا غي مقدار به کمیږي اوس تاسو وایي چې دا کومه داسې 15 خبرې دي چې په هغه باندې یو وکیل صاحب ډېر زیات فوکس کوي په عدالت کې چې کله د ملزم د پر وکالت کوي او هغه دا غي نه څه پیدا نه دي کې یو خبره د بلم کوم هغه ډېر لازمي ده چې کله یو وکیل صاحب د مدعي طرف نه کیس کوي نو هغه کوشش کوي چې دا 15 خبرې هایلایټ کړي او دا 15 خبرې مخې ته راولي نو چې کله هغه د خپل مدعي لپاره دا خبرې مخې ته راولي هایلایټ کوي نو ملزم ته بیا سزا کیږي اصل کې عدالت کې چې دا یو ډېر غټ دغه لکه مطلب چې کله مقدمه کیږي دا پورا یو کېل رواني بده کې د دواړو وکیلانو ډېر زیات رولي جج صاحب زمونږ چې دا مثال خو بالکل یو نیوټرل کسي هغه یو مثال صحیح دی یو امپایري هغه ګوري چې دواړو وکیلان کله کیس ارګو کوي کله کیس جوړي او کله مطلب دا د کیس جوړیږي او دا غي نه پس هغه بیا څه چل کیږي دا هغه رزلټ ګوري نو بیا دا غي نه پس سیاسي کیږي په کریمینل کیس اصول دا دي چې یا ملزم سزا کیږي او یا بری کیږي په کریمینل کیس کې دریم اپشن نشته یاد ساتئ کریمینل کیس چې کوم موږ سره څومره دی هغه 302 دی کار سونی هغه کې بل اپشن نشته یا ملزم ته سزا کیږي یا ملزم بری کیږي چونکه خبره موږ د 302 د کیس کو نو زما دا دي کې دا خبره لازمي ده ماته سودا 15 خبرو ذکر وکړو هغه پسې بیا زما او دا 15 خبرې چې کوم دا صرف د 302 د کیس سره تعلق نه ساتي دا 15 خبرې د کریمینل چې څومره کیسونه دي دا هغه ټول سره تعلق ساتي او دا لازمي دي چې پرس که تاسو وکیل یې او وکالت پیشه کوئ او دا هغه سره متعلق یو د وکالت پیشه تاسو اختیار کړی نو تاسو په خپل کیس کریمینل کیسونو کې خاص کر په کریمینل سایډ کې تاسو وکالتي نو په دې 15 خبرو به تاسو ډیر زیات فوکس کوئ او دا غینه به تاسو ته پیدا رسی اولنۍ خبره زمونږ سره دا چې هغه ته مونږه دا منځریا وایي ٹھیک ده منځریا داسې یو خیال دی داسې یو تصور دی چې هغه د انسان په ذهن کې موجودي او دا غي د وجه نه هغه چل کوي دا یو اراده ټیک شو هغه بیډ اراده لري او ناکاره خیال یا ناکاره سوچ موږ په پښتو کې دا ویل شي چې یو شیطانی خیال دغه ته مونږه منځریا وایي مثلا یو سړی څوک قتل کوي نو دا په ذهن کې اچانک اول یو خیال راځي او دغه خیال چې کله را پیدا شي دته منځریا وایي نو د یو وکیل لپاره دا ضروری ده چې کله هغه کیس لړاوي نو چې هغه ته د پته چې یاره منځریا څه شی ده نو کله ملزم د لپاره هغه وکالت کوي چې موږ ته پته کړه د مدعي د لپاره هغه پته وکالت کوي نو چې موږ ته پته او په دې بنیاد باندې هغه بیا خپل کیس کنټیسټ کوي د منځریا نه پس یو بل لفظ راځي چې دا ټول لاتینی الفاظ دي هغه ته موږ وایو اکټسریس منځریا ورپسې دویم لفظ چې کوم دی هغه ته موږ وایو اکټسریس داسې یو لفظ دی چې د کې داسې چې کله یو کس چې کوم دا په ذهن کې هغه کوم منځریا کوم خیال یو هغه په پریکټیکل شیپ کې راولي هغه یو عملی شکل ورکړي دغه پریکټیکل شیپ ته دا کله چې عملی شکل تراولي دغه ته موږ بیا اکټسریس وایو نو د یو کریمینل کیس د لپاره د منځریا او د اکټسریس موجودګي ضروری ده دا غي نه پس مخه ته بیا په دریم نمبر باندې زمونږ سره راځي څه شي دی هغه پریپریشن موټیو د سوري موټیو داسې یو څه دی چې د چا په یو کار کولو کې خاص کر په کریمینل اکټ کولو کې د انسان یو مقصدی مطلب یو سړی قتل کوي نو هغه څه قتل نه کوي دا هغه د شاته سو مقصدی یا خو د دې سړي سره د شاته سابقه دښمنی را روانه په دی وجه باندې قتل کوي
یا دا سړی د هغه چې کوم پراپرټي ده هغې ته غلي هغه اخیستل غواړي. ټیک ده. یا مطلب دا ده چې دې سړي سره په کلي کې یا په علاقه کې یا په دې ځای کې دا سړی ډېر زیات مشهور دي، سړي ته د هغې نه څه مسله هغه د لرې کول غواړي، نو په دې وجه باندې هغه دا اخرنی اقدام کوي او د قتل اراده کوي. دغه ته چې دا کوم دغه کې دي ته موږ موټیو وایو، یعنې انسان یو مقصد یو تصور چې د هغې دپاره هغه کرمینل ایکټ کوي یا د چا قتل کوي نو هغې ته موږ موټیو وایو. نو د دې هم لازمي خبره ده چې وکیل صاحب کله په عدالت کې ولاړي او د ملزم دپاره وکالت کوي یا مطلب هغه د مدعي دپاره وکالت کوي، نو چې په دې خبره باندې هغه پوه او هغه د موټیو ذکر ضرور کوي په خپل وکالت کې او د هغې طرف ته د هغه خیالي. د هغې نه پس یو دریم نمبر څلورم نمبر باندې سوري یو بل دغه راځي ایلیمنټ دی چې هغې ته موږ څه وایو په څلورم نمبر باندې چې دی هغې ته موږ وایو پریپریشن. مطلب دا چې کله یو سړی قتل کوي یا داسې څه ایکټ اخلي نو څه کوي هغه ضرور د هغې دپاره څه تیاری کوي. ټیک ده. او د هغې تیاري دپاره چې کله تیاری کوي د هغې نه پس بیا هغه یو ایکشن اخلي نو دغې ته موږ په خپل ژبه کې پریپریشن وایو. مثلا یو سړی قتل کوي، د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې کله دا سړی قتل کوي نو دی به څه کوي، دی به ځان له ټوپک اخلي یا به تماچه اخلي، د هغې دپاره به کارتوس اخلي یا به په کور کې ږدي یا به پریپریشن کوي. دا د دې یو لازمي جز دی. الله به د هغې نه پس بیا هغه قتل کوي. نو دا هم کتی شي چې آیا دا پریپریشن شوی او که نه دی شوی، دا کس په دې کې انوالو دی او که انوالو نه دی. د دې نه پس بیا په پنځم نمبر باندې چې کوم زموږ سره دغه راځي نو هغه صحیح هغې ته موږ اټمپټ وایو. مطلب دا دی اټمپټ مطلب دا چې کله خبره هغه تکمیل ته ورسوي او هغه کار وکړي هغې ته موږ په خپله ژبه کې اټمپټ وایو. مطلب یو سړي اول دا ټول زه اوس دا ستاسو یو سړي فرض کا منځریا دا ده چې د چا په ذهن کې دا راغله چې زه دا وایي چې زه بي قتل کوم. ټیک شو. دا وایي چې زه بي قتل کوم، دا خیال راتلل دا منځریا شوه. بیا دا په عملی شکل کې غورځول، دا خیال په عملی شکل کې غورځول دې ته موږ اکټسریس وایو. د هغې نه پس په دریم سټیج باندې هغه بیا څه کوي، هغه یو موټیو لري، یو مقصد لري د دې کار، ځکه دا کار کوي چې د هغه یو مقصد وي. مثلا د هغه جایداد ته هغه ذهن د جایداد قتل کوم د جایداد به ماته پاتې شي، دا د یو موټیو دی. یا مطلب د دوی سابقه دښمني ده، د پلار یې وجلی مثلا، نو اوس دا پکې یو بل موټیو شو. نو دا سره دا موټیو هم ثابتولی په عدالت کې. دا په دریم نمبر باندې ده. د هغې نه پس هغه څه کوي، هغه پریپریشن کوي، هغه ځي مارکیټ کې تماچه اخلي، ټوپک اخلي، دې ته پریپریشن وایي. او په اخرني نمبر باندې بیا اټمپټ دی. اټمپټ مطلب دا چې دا سړی په باقاعده په ډز کړی، دا به ثابتېږي چې دا ډز وکړو او د ده د ډز نه دا پلان کې کس ولګېدو. نو موږ وایو چې د دې ټول عناصر چې کوم دي دا پوره شو. نو چې کله دا ټول عناصر پوره او یو وکیل د مدعي طرف نه وکالت کوي او هغه د ټولې خبرې پوره کړي، 15 خبرې پوره شوې په عدالت کې ثابت کړي، نو ملزم ته به کیپټل پنشمنټ کیږي. کیپټل پنشمنټ مطلب دا چې هغه ته به پانسي کیږي، کوم د چې موږ کیپټل پنشمنټ په خپل اسانه ژبه کې وایو. او که پرس که یو ملزم یو د هغه وکیل وکالت کوي او وکیل د ملزم د طرف نه، ټیک ده، د ملزم وکالت کوي او مطلب وکیل د هغه دپاره وکالت کوي او هغه د 15 خبرې ثابتې کړي چې دا یا نشته یا په دې کې څه خبرې کمې دي. نو که پرس که دا ټولې خبرې نه وي نو هغه کس چې کوم دی هغه بیا د جرم نه بری کېږي. او که پرس که په هغې کې کمې یو پکې نه دوه پکې نه، نو د هغه په سزا باندې به اثر پرېوځي. مطلب یا هغه به سزا چېرته ځي، که پرس که سزای موت وي، یو موټیو پکې نشته، پرس که دا ثابته نه شوه نو سزا به 25 سال ته ځي. دا مزید نور هم راکمېدی شي. د هغې تاسو ته بیا وایم مخکې چې په هغې کې بیا زموږ 302 بیا زموږ سره مزید 3 سیکشنې دي او کیس بیا د کیس نوعیت بیا چینج کېږي. اوس تاسو ته ما دا خبر وکړه چې زموږ سره د 302 چې کله یو کیس کېږي د هغې زموږ سره 3 مخکې ته بیا مزید سیکشنې دي. عام طور خو موږ دا پېژنو چې یاره مطلب صرف 302 موږ ته پته وي، مخکې موږ ته بیا زیات تر خلکو ته بیا علم نه وي. خو چې کله 302 نه په هغې کې شاته بیا چې کله سزا میلاویږي د هغې بیا چې کله جج صاحب سزا ورکوي نو هغه د 302 A لاندې یا سزا ورکوي یا د B لاندې سزا ورکوي یا د C لاندې سزا ورکوي. اوس سوال دا دی چې آیا 302 A څه شی دی، B څه شی دی او C څه شی دی. دا پکې یو نوې خبره تاسو سره زه شیر کوم. کم خلک چې د دې قانون د فیلډ نه لږ دغه نه دي، هغو ته علم نشته، نو هغو دپاره دا یو نوې خبره ده. اصل کې چې کله پولیس زموږ په تاڼه کې FIR درج کوي او قتل وشي نو د پولیس سره بل اپشن نشته. پولیس به دا FIR د سیکشن 302 لاندې کوي. که پرس کا په کیس کې یو کس شامل دی، یو کس لګېدلی دی او هغه قتل کړی دی، نو پولیس به څه چل کوي، د 302 لاندې به هغه FIR درج کوي. خو که فرض کا د دې کس سره چا چې قتل کړی د سره نور ملګري ورسره دي او د یو نه تعداد سیوا کېږي، نو پولیس به بیا چې کله FIR درج کوي نو به څه کوي، یا به 302/4
34 لیکي یعنی سیکشن 34 چې کوم دی د پاکستان پینل کوډ ابو سرم لګي چې کله په جرم کې په د لیکل شوی په اف آی آر کې دا خبره لیکل شوی دا چې جرم د څه دی د 302/34 لاندې دی مطلب دا دی په اسانه ژبه کې مطلب دا دی چې قتل شوی دی خو چا چې قتل کړی دی په دې کې د یو نه زیاتو کسانو ایثار استدل دا 34 سیکشن سره ذکر لګیدل دی د دې سره سره یو بل سیکشن هم ډیر امپورټنت دی زال ټچ کوم چې هغه هم د کې لګي اف آی آر کې بیا موږ خپل A B او C سیکشن ترازو ادا سی چې پرس کا یو 302 جرم کیږي یو سړی سو قتل کوي خو پاره کې شاته نورم څه کسان شامل دي چې دا په فرنٹ باندې نشته مخامخ نه دی راغلي خو دا غو سازش پکې شامل دی هغه په ټلیفون باندې چاته ویلي دي هغه سو کنوینس کړل چې لاړ شو ته قتل وکا مثلا یو کس لګي یو ماشوم ته پسټل ورګي یو کس لګي ماشوم ته تماچو ورګي او هغه ته وی چې لاړ شه او ته دا فلن کې کس قتل کا هغه زیو کس قتل کوي د ماشوم عمر 7-8 سال له ټیک شو نو دا صورتحال نه پدې کې چې کله بیا پولیس اف آی آر درج کوي نو پولیس اف آی آر درج کوي د سیکشن 302/34/109 109 مطلب دا چې دغه کس چې کوم مخامخ نه دی راغلی خدای پکې شامل دی د دې د باندې چې کوم د فلګي هغه په باندې 109 لګي او د مزه خبردار چې کومه سزا په 302 کې د یاد ساتي چې کومه سزا په 302 جرم کې همغه سزا په 109 کې یعنی مثلا یو سړی قتل وکړو نو په د باندې خو جرم 302 لګیدل په بل باندې چا چې سازش کړی دی په باندې 109 لګیدل دی یو 302 بل 109 او چې کله سزا کیږي نو چې کومه سزا په 302 کې ده اب په 109 کې ملويږي اوس تاسو ما د ماشوم خبر ورکړه چې پرڅ کې سړی چاله پسټل ورکړي چې لاړ شو دغه پلان کې کسو ول قتل کا ماشوم لاړ هغه قتل کو اوس د ماشوم عمر 7 سال دی وکاله دا عمر دی ټیک دا هغه ته سزا کیږي یا نه کیږي قانون زموږ دا وایي چې ماشوم دی هغه ته سزا نه کیږي هغه بری شو د کیس نه هر څه چل شو هغه و د کم ایج په وجه باندې او چا چې دا سازش کړی دی 109 کې د شامل دی نو هغه ته به 302 سزا کیږي دا ډېر انټرېسټینګ پوینټ دی د قتل ونه کو چې د سازش کړی د په وجه باندې هغه ماشوم قتل کړی دی نو هغه ماشوم ته چې کومه سزا ملويږي یا ماشوم بری کیږي دغه خلاف چې کومه کاروایی کیږي د سیکشن 302 لاندې کیږي چې کوم کس دا سازش کړی دی او څوک په دې کې شامل دی دغه خلاف چې کومه کاروایی کیږي به د سیکشن 109 لاندې کیږي او دا سیم کیږي چې دا ماشوم بری کېدی شي چې د ماشوم دی په 302 کې دی بری شو او په 109 کې هغه کم کس چې دی هغه تبا کې ثابت شو نه او د ټولې خبرې ما چې کوم تاسو وی د 15 خبرې هغه منزریا اکټسریس پریپریشن موټیو او سره ټیم د ټولې خبرې ثابت شوې نو هغه ته بیا د 500 سزا کیږي اوس د دې سره سره بیا مخکې موږ ګورو په دې کې چې د سیکشن یې ډېر زیات ضروری دي 304 یو سیکشن دی موږ سره چې هغه ډېر زیات لازمي دي او د 304 سیکشن زموږ سره به دوی سي دي 304 مطلب د پاکستان پینل کوډ څخه خبره کوم سیکشن 304 د پی پی سی دا غي دوی سي دا خو دوه خبره کوي یا خو دا خبره کوي چې پرسکیو سړي قتل کړي دي نو د تاسو چې کیږي عدالت بس ته ګوري چې کله د سزا ورکړي دوه خبرې وکړي چا چې قتل کړي دي نو د سچل کې د یو ټرو کنفیشن کوي عدالت ترازی او په خپل باندې اقبال جرم کوي نو عدالت سره بیا بل اپشن نشته عدالت به سچل کوي عدالت به دغه ته پانسی ور کوي او یو خبره یاد ساتئ دا په ډېر امپورټنت دی تاسو دا خبره زم په دې منځ کې وکم عدالت مطلب چې د عدالت خبره کوم نو په 302 په جرم کې د عدالت مطلب صرف او صرف د سیشن عدالت دی مطلب د مرګ کیس د قتل کیس چې څوک چلی نو هغه څوک چلولې شي هغه سیشن جج یا اډیشنل سیشن جج مطلب د قتل کیس د مجسټریټ عدالت ته نزي د قتل کیس په های کورټ کې نه کیږي دا غي بنیاد کم ځای جوړیږي سزا به څوک ورکړي سزا ورکول چا سره دي د قتل په کیس کې هغه د سیشن جج سره د پاور سره دی یا سیشن جج هم کې دی شي او اډیشنل سیشن جج هم کې دی شي د قتل د عدالت خبر کوم تاسو ځین کې دا خبره کې د عدالت خبره په دې سټیج باندې زمونږه د سیشن جج صاحب عدالت ته وسیچل کیږي په 302 اے کې خبره او هغه قتل کړي دی او مطلب دا دی چې کیس ثابت شو ارس کلیر دی او ملزم راغی او هغه په عدالت کې خپل بیان ورکړي او هغه د تسلیمي چې دا قتل ما کړی دی نو د کوم قانون لاندې د کوم ضابطې لاندې چې هغه بیان ورکړي هغه ته موږ وایو 365 ای 265 ای د 265 ای لاندې با یعنی مطلب زموږ سره سیشن ټرایل د کم سیکشن لاندې شروع کیږي ټوټل هغه 265 لاندې زموږ سره سیشن ټرایل کیږي دا بیا مختلف سیکشن دي A دی B دی C دی D دی E دی ا په پورې H د مخکې تل دی
کې د ډېر شی تل د LMN پورې دا شوی دي دا ټول د سیشن ټرایل خبره کوي نو پاره کې بیا 265 ای چې کوم دی 265 ای د 265 ای لاندې با عدالت سیشن جج صاحب داغه بیان ریکارډ کړي او دغه ته مونږ وایو مطلب پلی اپ ګلټ دې ته مونږ وایو پلی اپ ګلټ یو کس راغی هغه مطلب دا وي خپل ګلټ تسلیموم او دا ګلټ په وجه باندې عدالت سزا ورکړي نو هغه ته سنو وي 265 ای لاندې باغ بیان ورکړي هغه ته بیا چې کوم هغه کیپټل پنیشمنت دی نه مطلب سزا موت باغ ته کیږي ایز قصاص د قصاص په شکل کې به جج سے باغ ته سزا ورکړي اوس دا خبره ما کوله چې د 304 سیکشن خبره مونږ کوله د پی پی سی دا غي دوه سیکشن دي د 304 پی پی سی 2 ای سی دي یو خدا چې مجرم په خپل مرزي باندې هغه سکی بیان ورکړي په عدالت کې خپل ګلټ منی او مطلب دا چې دا غي په جواب کې عدالت هغه ته سزا ورکړي یو دا خبره ده دویمه خبره ده چې ملزم خپل د جرم نه انکار کوي نه مني خو داغه خلاف کیس ثابتېږي کې څنګه ثابتېږي عدالت گواهان را کال کوي گواهان راځي گواهان خپل بیان ورکړي پولیس ولا خپل بیان ورکړي چې هغه څومره شهادت جمع کړي دي څومره میټیریل جمع کړي دي دا خلاف څه څونه خبرې دي هغه کوي ورسره چې کوم گواهان دي کوم چې په موقع باندې موجود دي یا هغه کسان چې دا ټول دا کلیکشن کیږي ډاکټر صاحب بیان ورکو نور د ایویډنس دي د لیبارټری نه کوم ریپورت رالل هغه ټول رالل هغه نه پس دا ټول ایویډنس را جمع شو نو بیا به د 304 سب سیکشن 2 لاندې چل بکیږي گواهان هم بیان ورکو د 304 2 لاندې هغه گواهان داسې گواهان دي چې هغه سدي هغه د قانوني شهادت په آرټیکل 17 باندې پوره دي اوس خبره وکړي دا چونکه ټول دفعات دي مختلف 304 2 سم ته 304 2 مونږ ته دا وی چې یو ملزم تبا کیپټل پنیشمنت لکېږي هغه تبا پنسي لکېږي چې کله هغه گواهان د قانوني شهادت چې کوم د پاکستان چې کوم قانوني شهادت دی په 1984 کې دا قانون راغلی دی هغه د شهادتیانو متعلق خبره کوي چې شهادت به څنګه ورکړي څوک ورکولی شي د هغې چې کوم 17 نمبر سیکشن دی دا په هغې باندې پوره نو بیا به دغه کس ته چا چې دا قتل کړی هغه ته به پنسي کېږي اوس د آرټیکل 17 څه شی دی دا 17 نمبر آرټیکل دی څه شی دا تاسو ته مو وایي چې دا د قانوني شهادت یو آرټیکل دی او هغې ته موږ 17 نمبر آرټیکل وایو او په دې 17 نمبر آرټیکل کې په دغه سیکشن کې خبره څه کیږي کې دا خبره کیږي چې کوم گواهان بیان ورکړي په عدالت کې نو به صحیح اب د قرآن او سنت چې کوم معیار دی په هغه باندې به پوره ټیک ده چې اوس کس گواہی ورکړي په عدالت کې نو به صحیح د قرآن او د سنت په معیار باندې به پوره هغه به صحیح کسانی او هغه مطلب دا دی چې د اسلام چې کوم پرسکرایب دغه دی په هغه باندې به پوره اوس چې کوم کسان په دغه باندې په دغه اصول باندې پوره دي نو دا هغه گواہی چې دا هغه قبلي مثلا یو سړی چرسي د چرس کی یا فوډرز کی یا مطلب دا هغه یو لوفر ټایپ سړی دی یا دا کردار خنه دی نو عدالت دا کردار ته ګوري او په هغه باندې چاله پنسیانه نور کوي هغه دا ګوري چې دا کم کس چې دی د دسکی د پرهیزګار دی د لیول څه دی د په اسلام باندې پوره دی کنه دی پوره چې کله په اسلام باندې پوره نو آرټیکل 17 باندې پوره کیږي نو چې کله په آرټیکل 17 باندې پوره د سیکشن 304 2 لاندې بیا څه چل کیږي جج صاحب بیا هغه ته دغه کولای شي دا سزا راځي بیا چرته راځي یعنی د چې کله د معیار سیکشن 304 چې کله آرټیکل 17 پوره شي نو آرټیکل 17 بیا څه پوره کوي هغه سیکشن 304 ا پوره کوي او چې کله سیکشن 304 ا پوره شي نو جج صاحب چې کله بیا سزا ورکړي د 302 په کیس کې د 500 سزا ورکولای شي او د کم سیکشن لاندې ورکړي یاد ساتئ دا ډېره ضروري خبره ده جج صاحب بدل لیکي چې کسته ما پنسي ورکړه ایس قصاص مې ورکړه د قصاص په شکل کې ما دا پنسي ورکړه او ځکه مې ورکړه چې دا څه دا ټول چې کوم د دې امبیټ چې کوم د قانوني شهادت او د 304 لاندې دا خبره پوره کیږي د 304 دول ا لاندې چې کوم هغه ریکوایرمنټ دی هغه پوره کیږي اب به دا خبره لیکي نو چې بیا سزا کم ورکړي او هغه ته چې کله سزا ته ملوي کنه به د 302 ا لاندې سزا کیږي اکثر موږ په های کورټ کې کیس کې لاړ شو د قتل په کیس کې ولاړ نه جج صاحب موږ ته پوښتنه کوي د های کورټ چې کوم هنریبل جج چې موږ کله فیل کړی موږ ته پوښتنه کوي وکیل صاحب ستاسو کیس چې ده دا د څه کیس دی تر تاسو کوي موږ ته چې سر زما کیس د 302 ا کیس دی یا د 302 بی دی یا د 302 سی دی دا تاسو هم کوي اوس د 302 ا مطلب دا دی چې کله یو کیس د 302 ا کیسی دا غي مطلب دا دی چې په دې کې کستا پنسي شوی ده او دا چې کوم معیار د گواهانو هغه برابر دی ارسو ټیک ټاک
او د کیس د لپاره خفټ کیس نو جج صاحب چل کړی دی چې کوم د قانون مطابق هغه ته سزا ورکړي دا ځکه دا کیس په 302 اے کې راغی او د سره 302 تاسو په ځا سوال کوئ چې 302 اے دا شنو 20 دی او 302 سی څه دی 302 20 دی 302 سی څه دی دا یو سوال دی 302 بی دا سی دغه لیک ډیفرنس دی په 302 اے او په 302 بی کې 302 بی دا سی چې هم دغه معیاري ٹھیک ده خو کم سرکمسټانس شي په هغه کې له کوټه تبدیلی راشي مثلا څه ګواهان مس کی نه مطلب یو ګواه موجود دی یا ګواه نشته نور سره برابر دی ګواه نشته ٹھیک شو یا مطلب د سنور خامیانه پیدا کې راغلي په کیس کې نو یا ما تاسو مخ کې وږي موټیو پکې نشته یا منځریا ثابت نشو یا اکټسریا ثابت نشو یا پریپریشن ثابت نشو نو به چل کیږي بیا کیس 302 بی ترازی اوس په 302 بی هم ته خبره ده په 302 بی کې بجټ سیب لګي چې ما سزا ورکړه د 302 بی لاندې خو څنګه مې ورکړه ایس تعزیر مې ورکړه او په تعزیر کې جج صاحب سره بیا آپشن دی چې یا سړی ته سزا موت ورکړي یا هغه ته عمر قید ورکړي فرق پکې دا دی چې سزا موت خو دلته بس لفظ صرف استعماليږي لفظ تعزیر په 302 اے کې قصاص استعماليږي او چې کله قصاص ته شامل شو نو دی مطلب دا چې دا کې سخت دی او مطلب دا په ټول معیار باندې پوره چې کله د تعزیر خبره پکې راشي او 302 بی تا کیس لاړ دی مطلب دا دی چې کیس کې لګا نرمي ده او د څه مواد پکې شته د څه خامي په کیس کې شته چې جج صاحب دا غبره معیار نه لاندې راکوشي دي الانکه دواړو کې سزا موت په دواړو کې دی خو د کې هغه ولني کې قصاص دی قصاص هغه قصاص هغه ته وایي چې کوم زمونږ د قران شریف نه ثابت ده او په هغه باندې د فقه او د کتابونو د سنت نوم ثابت ده د فقه کتابونو په هغه باندې کلیر دي قصاص هغه اسلامي سزا ده چې کوم اسلام مقرر کړی دا ده چې چا قتل وکړو هغه په جواب کې باغ ته قتل سزا ورکړل کیږي نو ولني معیار نه چې کله کیس دویم سټیپ تراغه نو مطلب دا ده په دې کیس کې سو خامیشتا او د دې خامۍ د وجنه جج صاحب دا کیس لاندې را کوس کړی نو چرته راوسته دي تعزیر ته راوسته دي په تعزیر کې بیا یا سزا موت ورکړی دی یا عمر قید چالو ورکړی دی نو دام د دې لګه موږ ته پته لګي چې کله موږ د 302 بی خبره کوم اوس تاسو په بیا دا سوال کوئ چې 302 سی څه شي دی 302 سی دا سی 302 سی دا سی چې کیس بالکل 302 اے والا جوړیږي یاد ساتئ دا ډېر ټیکنیکل خبره ده 302 سی مطلب دا دی چې کیس کم معیار چې دی کومه پیمانه چې دا هغه 302 اے والا ده خو قصاص اپلیکیبل نه ده نو چې قصاص اپلیکیبل نه ده جج څه چلو کو اتوماتیکلی جج د دې کیس معیار راغورځاو 302 سی ته اوس پتا څه دا وایي چې قصاص څنګه نه اپلیکیبل کیږي دا یو بل کوېسچن دی قصاص داسې نه اپلیکیبل کیږي دا د اسلام چونکه زمونږ د اسلامي ملک دی نو په دې کې چې موږ څومره زمونږ قوانین جوړیږي نه کې موږ دوه خبرې یاد ساتو اولنۍ خبره زموږ سره صحیح قرآن ورپسې بیا سنت نو چې کومه خبره دینه ثابته نه موږ دینه مخکې نشو تللی په درېم نمبر باندې بیا د پاکستان چې کومه آئین دی کنسټیټیوشن اف پاکستان بیا دا کتی شي اوس مثلا یو کس دی هغه ته قتل کړی دی څه ثابت دی ټیک ده خو قصاص اپلیکیبل نه نو جرم بچرته راځي د 302 سی ته به هغه فال کیږي او کیس معیار به کمیږي اوس څنګه کیږي مثلا یو سړی لګېدلی دی هغه خپل زوی قتل کړی دی اوس اسلام دا وایي چې خپل زوی قتل کو سزا به ورته ملاویږي تعزیر به ورته ملاویږي سزا به ملاویږي قصاص به نه کیږي ټول څه ثابت دي په خپل بیان ورکړو چې ما د خپل زوی قتل کړی هر څه کلیر دي عدالت کې کیس ثابت شو چونکې دا د هغه زوی دی نو دا پلار د دې زوی ولی شو ولی خو تاسو پیژنئ ولی هغه ته وایي چې کله یو سړی قتل کړی شي او دا هغې نه پس یو پات کړی شي وفات شي هر څه چې د هغې نه پس چې کوم د هغه شاته کسان پاتې کېږي د هغه خپلوان چې کوم د هغه په جایداد کې یا د هغه سره خون رشته هغې ته موږ ولی وایو نو چونکې دا پلار د دې زوی ولی دی نو لہذا دی چونکې ولی شو نو د دې ولی په وجه باندې دته قصاص نشي کېدی اسلام دا خبره منع کړې ده نو چې اسلام منع کړې ده ټیک ده نو دا کیس چرته راغی دا کیس راغی 302 سی ته اوس سزا چې کومه ده قتل په بدله کې قصاص نه کیږي مطلب د مرګ سزا نه ملاویږي چې هغه کې قصاص کې څه چلو شي پوره چې کوم دغه کوانټم دی هغه نه ملاویږي چې هغه څه دی هغه د مرګ په بدله کې مرګ هغه نه ملاویږي نو څه به کیږي د تبا سزا کمېدی شي څومره کمېدی شي دا تعزیر ته راغی تعزیر مطلب د جج صاحب چې کوم خپل مرزي د هغې ته راغله نو زموږ قانون دا وایي د پاکستان پینل کوډ دا وایي چې پرسکا کله کیس په 302 سی کې راځي نو د جج سره چې کوم اختیارات دي سزا خو به خامخا ورکوي شل بی پنشډ یعنی لفظ استعمالیږي شل بی پنشډ
اوس څونه به سزا ورکړل کېږي د 10 سال نه والا may increase from 10 to 25 years. مطلب سزا چې دا شل خوشوا سزا به خامخا ملوي خو د څومره پورې د 10 سال نه والا د 25 سال پورې به سزا کېږي. دا کله چې کله قصاص اپلیکیبل نه وي او د دې دواړو په منځ کې څه رشته موجود وي او دی ولي یا د نور څه سرکمسټانسز په هغې باندې به کیس چېرته راځي 302 سی ته به راځي. اوس یو بله خبره ده هغه هم ډېره زیاته امپورټنټ ده. داسې چې فرض که یو سړی دی هغه قتل شو خو چې چا قتل کوه ماشوم دی. اوس ماشوم چې دی د هغه عمر کم دی زه دا ووایم چې د هغه عمر 17 سال دی یا 16 سال دی نو دا کیس چې دی دا هم د قصاص کیس کې نه راځي دا اولنۍ کیټګري کې نه راځي دا به 302 بي ته ځي دا کیس چېرته به ځي دا به 302 بي ته ځي او د جج سره چې کوم د تعزیر سزا ده هغه ته به هغه میلاویږي هغه کمیدی هم شي د هغې کوانټم کمیدی شي. نو په دې لیکچر کې موږ دا خپل کوشش وکړو چې مطلب موږ دا ټولې سیکشنې تاسو ته کور کړې. اوس په دې کې دا تاسو دا وایم چې فرض کا یو کیس کې یو جرم وشي یا هغې کې مطلب دا د کیس وشو مطلب پولیس اف آی آر درج کو ټول کیس د سیشن په عدالت کې وچلېدو او جج صاحب هغه ته سزای موت ورکو بیا به څه کېږي د دې ملزم سره دغه دې به څه چل کوي دا ملزم به بیا ځي او په های کورټ کې به اپیل کوي. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې کله چاته په 302 کیس کې سزای موت ملاو شي نو سزای موت الله کنفرم کیږي سزای موت الله ملاویږي چې کله د سیشن جج صاحب د دې ریفرنس ولېږي های کورټ ته او های کورټ دغه کنفرم کی د سو پورې چې د های کورټ نه د یو کیس د قتل د 302 کیس د سزای موت کنفرمیشن نه شوی نو چاته پانسی نه کیږي د یاد ساتئ یعنی سزا ورکول د سیشن جج صاحب اختیارات دي خو د هغې منظوري اخیستل د های کورټ نه لازمي دي او چې کله های کورټ د هغې منظوري ورکړي نو سزای موت بیا کېدی شي دا های کورټ مرضي ده چې دا کیس چې کوم دی د هغه سزای موت برقراره ساتي او که هغه بیا لاندې عمر قید ته راکوزوي. دا هم یو خبره ذهن کې یاد ساتئ. دویمه خبره دا یاد ساتئ چې کله قتل کیس وکړی شي او په هغې کې بیا مطلب سزا میلاو شي او چاته سزای موت وشي نو د هغې دپاره د اپیل چې کوم ټایم دی هغه ډېر زیات محدود دي هغه 2 ورځې صرف 7 ډیز ټایم یاد ساتئ چې کله 302 کې چاته سزای موت شو نو د اپیل لپاره چې کوم ټایم دی هغه 7 ورځې دي 2 ورځې دي اکثر د خلکو نه دا ټایم ایکسپایر شي نو بیا د هغو ته د اپیل رایټ نه وي او بیا هغو ته پانسي بیا د هغو برقرار وي نو چې کله چاته پانسي وشي نو پکار ده چې په 7 ورځو کې دننه بیا خلک څه کوي بیا اپیل کوي. هسې نارملي زموږ سره په کریمینل کیس کې د اپیل لپاره ټایم چې هغه یوه میاشت شي فرض که چاته 25 سال سزا وشوه 14 سال سزا وشوه 20 سال سزا وشوه د 302 کیس دی خو د هغه دپاره د اپیل ټایم څومره دی یاد ساتئ د اپیل ټایم د هغه دپاره یوه میاشت دی خو که فرض که سزای موت وشو نو بیا صرف او صرف 2 ورځې ټایم دی. دارنګې چې کوم بیا دې سره ریلیټډ سیکشنې دي د هغې لاندې چې موږ اپیل کوو نو د 410 سی آر پي سي لاندې اپیل کیږي چې چاته سزا وشي نو هغه به بیا څه کوي هغه به بیا اپیل کوي د سیکشن 410 لاندې های کورټ ته او که فرض که سړی